الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. انتہائی محترم اوریدن کو کتون کو نن 18 رمضان مبارک 13 روزہ 2025 تے سورج مخ کی مفتی منیر شاکر صاحب چې زمونږ په څو کالونو په د ملک کې اولویه غوغاره اوچته وه د دین او دینی احکاماتو او ضروریات دین دینی عقایدو په حوالې سره. تیرو ورځو کې هغه چا وویشتو قتل شو. زه خو د ټولو نه اول د هغه د قتل په شدید الفاظو کې مذمت کوم. د یو کافر سره موږ د دغسې رویې قایل نه یو چې د هغه سره څوک دغسې وکړي. دویم نمبر، زه نن په دغه کلیپ کې د څو خبرو کول وضاحت ضروري ګڼم او هغه وضاحت ځکه ضروري ګڼم چې د هغه د مر نه مخکې د هغه د غلط عقایدو نظریاتو پرچار غلط میشن په خلاف باندې 2-3 کاله مونږ یو ډېر تیز او تفصیلي تحریک چلولی. مونږ خو خیال دا و چې هغه د دنیا نه لاړو بس فتنه ختمه شوله، قصه ختمه شوله، لیکن د هغه په مرګ سره بعضې مشکوک کلیپونه د هغه د بچي یا د نورو خلکو راغلله. مثلا هغه په خپل کلیپونو کې دا خبره کوله چې یاره د په کفر باندې چا فتوی راجمع کولی، یې دی کول هغه خلکو هم در دپاره دعاګانې کولې او هغه هم په خپل کار باندې پښیمانو، نو هغه خلکو موږ ته منسوب کړله. نو د هغې د وجې نه زه وضاحت ضروري ګڼم. دویم نمبر، دلته بعضو خلکو هغه په مرګ سره دغه کفریات چې و هغه د اسلام په نوم باندې مخکې ته پیش کولو کوشش شروع تر دومره پورې چې د هغوی د طرف نه یو اعلان هم راغی. هغه پوسټ به تاسو دې کې وګورئ چې د مفتي صاحب کتاب هغه به کمپوز کېږي، راځي به. دغه کتاب نوم دی الفرقان بین دین الرحمن و دین الایران. یعنی زمونږ سره چې کوم دین دی په دې وخت کې زمونږ عقاید، زمونږ اعمال، زمونږ د څومره څه چې دي دا د ده په نسبت دي ایراني دین او مجوسو جوړ کړی دین. نعوذ بالله. بعضې خلک مونږ ته وایي چې هغه د دنیا نه لاړو بس خاموشي اختیار کړي، او خاموشي به مونږ بېشکه اختیار کړې وی، خو که هغه د مزید فتنې راچوتېدو هغه یره او خطره نه وي، خو هغه فتنه نور هم لاړه. دغه کفریات خلکو د اسلام په نوم باندې واغستله، هغه خلکو یې تایید شروع کړو. دویم نمبر، دا فقها محدثین خو هم د دنیا نه تللي. امام بخاري رحم الله چې د عالم اسلام مایناز محدث، امام مسلم، ترمذي، دا فقها محدثین خو هم د دنیا نه تللي. مفتي صاحب ته دغه اصول ولې نه وریاد چې هغوی ته مجوس ویل، ایرانیان یې ورته ویل، دا قسم الفاظ یې د هغوی دپاره ویل. برحال زه دغه څو عقاید ستاسو په حوالې سره ږدم چې دغه عقاید څه و. د دغه عقایدو که په دغه ملایانو کې زه چیلنج هم ورکوم چې دا څوک یې تایید کوي، که زما سره په دې څه ټایم هم خبره کول غواړي، ثبوت یې غواړي، موږ سره ټول کلیپونه محفوظ دي. زه تفصیل نه کوم دلته، نه دغه کلیپونه پیش کوم، چونکې په دې موضوع باندې زموږ یوه سلسله په مشورې سره علامه ساجد خان صاحب نقشبندي حفظه الله د هغه سره د کلیپونو چلیږي، انشاءالله به راځي. دویم زموږ یوه بله سلسله موږ 2-3 عضویانو کې د ټول سره جمع کړي دي، ترتیبوار به هغه هم زموږ راځي. دریم زه دلته د څو خبرو وضاحت کوم، هغه کلیپونه نه پیش کوم، که د موږ سره ټول الف تا یا مکمل محفوظ دي الحمدلله. دې باب کې تاسو را دا قاعده وګورئ که تاسو سره تاویل څه طریقه درځي بیا ووایئ. اول نمبر، د معراج نه کلی طور انکار کوو. حالانکه د معراج نه انکار کول په دې باندې تمام فقها متکلمین بلکې هر مکتب فکر په دې متفق دی چې د معراج نه انکار د کفر دی، بلکې تزندق د زندقیت د کفر اشد قسم دی. د معراج 3 سی مفتی منیر شاکر صاحب چې 3 واړو نه منکر وو. ابل رسو یو 2 روپیز مولا چې هغې د تاویل کوشش کوو، بنوري ټاون د فتوی دا او پلان کې دغه سړي حیثیت نشته، نه دین شته، نه ایمان شته. بس په دې راپورته شو چې د قام پرستو هغه دغه به ما ته میلاو شي، اوس به زما پالور زیات شي، خو په دې دې نه زیاتېږي، نور هم تباه کېږي. و یاره زما ورسره رابطه شوې وه او ما ته یې ویله چې زه دا حصه منم. حالانکې په دا کلیپ کې هغه دلته به مونږ کلیپونه نه پیش کوو، دا کلیپ پر دغه مولا دپاره زه پیش کوم چې د تاویل کوشش یې کوو. دغه بدبخت معراج والا واقعه چې چا بیان کړې ده او د دنیا ته رسېدلې ده، جناب دا خو بیا داسې کنه پیغمبر علیه الصلاة بیا تاسو شوې دا پوښتنه نه کوي چې اوس دا څه شی دي، دا شوی هم ده که نه ده شوی. یو چې قرآن کې راغلی کې ته نازله ده، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. كما وخت چې دا آیت نازلې ده 1400 کاله مخکې، ته یې وښایي چې په ټیم کې مسجد اقصی جوړ و، مسجد اقصی و دا خو عبدالملک بن مروان جوړ کړی دی، د پیغمبر د وفات نه پرې د پیغمبر د ابوبکر د علي نه وروسته جوړ کړی. دا خو دې ته خو حجاب د مدینې مراد دی، نه چې دا خو علماو لیکلي دي. ورلوی قدربانه ورغلی ویل ورلوی قدربانه او زه جبرایل یم او بل پلانې ده، یو خبره ده بس روانه ده. دغه علم باندې دا خلک ناست دي، چا چې څه زده کړی دی
بس ومهله تعالی اچولې د شدار نو نوځي نور زکوم د مفتی صاحب وایي چې د اوله حصے نه مراد د سبحان الذي اسرا بعبده هغه د دین هجرت د مدینه منوره مراد د بیت المقدس پورې تک نه دی مراد خو د دین انکار کوي او هغه د ملحدینو اعتراض را دی بیت المقدس خو دی وخت جوړ نو هغه د دین ډیر روسته عبدالملک ابن مروان جوړ کړل نو د معراج نه کلی تور انکارونه دغه مولایانو ته وایم باز یو نیم چې مولایان دیم نه غریبان شهرت د پاره هر لار خپلای اول خو په ضرورت دین کې تعویل باطل د انسان د کفر نه بچ کی دویم نمبر دلته تعویل هم نه کو کلی تور انکار کو دغه قید دی ډیر ځکه ټول نه پېښ کوم صرف د یو څو تاسو مخې ته پېښ کوم دویم نمبر اگر تقدیر نه کلی تور انکار کو اوس تقدیر منکر خیره خبره ده ایمانیاتو کې زمونږ داخل دغه منکر ته مسلمان نشي ویل کې دریم نمبر د اطاعت رسول نه کلی تور هغه منکر هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت تشبیه د حکمران شهباز شریف زرداری عمران خان د اطاعت سره تشبیه ورکوله وې څنګه چې د حکمران د زرداری او د شهباز شریف اطاعت ضروری دی دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت ضروری دی نه بره حیثیت نه لرو موږ سره کلیپونو پر ریکارډ دسو کې سو غواړي موږ ته پیښ کول شو که پیښ هم نکړه څه قسم سزا غواړي موږ دغه ته تیار یو سلورم نمبر د حدیث مبارکی یو چای دا تعویل کړه یره خو د حدیثونو انکار نه کوو به یو ویډیو راخلی چې په قران باندې لاس خو د جزا حدیث منم محترم د یاد ساتي زمونږ تاسو چا سره ذاتیات نشته خبره د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دین د ثبات به الله ته جواب ورکوي د ارس اوله خدا دا چې د یو وخت په پنځپیر کې اشاعت کې اشاعت توحید کې تدسي یو مجلس خو پیر راغی بیا سبازي خبري راغلی شادو توحید دیو د خپل تنظیم نه وېستلو اعلان نه وکړ د منکر حدیث دغه نه پس قران راوغست الله سبحانه خو د حدیث منم دا د هغه زماني ویډیو بیا روستا دلګه ترقی وکړه د ول زغه احادیث نه منم چې هغه قران نه خلاف د خپل عقل ته قران نو مرکو بیا روستا چې ترقی وکړه اخرنی نظریه دا اوس مشترک کلیپونه موجود دي هغه دا احادیث اجمی سازش شو دا احادیث مجوس لیکلو دا 200 کال د نبی رسول الله روسته لیکل شو دا مجوس لیکلو دومره ملاوټه پکې کړو چې دا پته نه لګیږي چې نبی رسول الله حدیث پکې کم دی مجوس ملاوټ کم دی احادیث کلی طور باندې راغه پنځ باندې صحیح نو بعضی ملګری دلته خطا کیږي اگر حدیثونه کلی طور منکرو پنځم نمبر د انبیاء علیهم السلام پیغمبران چې ډیر ذمہ دار طبقه ورو دغه په باره کې چې ډیر محتاط ساتل ضروری دي معمولی به احتیاطي سره د اسلام نه وباسي درد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نور انبیاء مبارک رد لهجه سوا او استا پیغمبران بل ته چونه مونږ موږ سره محفوظ دي داری وکلی بونه او پیغمبر بل ته چونه مونږ الله باندې تر پیغمبر په باره کې د کوم لهجه استعمال یا نور د انبیاء مبارک ګستاخی نه تاسو کتلی شپږم نمبر دته زموږ ټول دین چې زموږ سره کوم دین دی د ایران مجوس جوړ کړی دین دی نو بالله د پنځ باندې صحیح نو شپږم نمبر فقها محدثین د پنځ باندې مجوس تر دې پورې امام بخاری رحم الله چې دغه په عدالت او عظمت د امت اجماع و هغه ته منافق وای د امام بخاری خو دماغ خراب شوی یا دغه سره کلمې طیبه د دویم جز تشبیه هغه د شیعاګانو د کلمې سره ورته وخلیفته بلا فصل د ځان نه تړلې نو تا خو محمد رسول الله د ځان نه ور سره تړلې ستا کلمې کې هم د لا اله الا الله پسې فورا محمد رسول الله قران کې یا دغه پولیس ورات نه انکار یا دغه حوض کوثر نه انکار یا شفاعت د نبی لازم دغه متواترات دي کړه یا دغه د قبر د عذاب نه مطلقاً انکار وي 2 کروڑه کال دلته وغرب او ماران دي ولړمانان دي او دادي او بیا ورته حساب کتاب ور سره دسه کوي دا خو د مولایانو جوړ شوی خبرې په دې دلا ولي او کتاب هم لیکلو دی عذاب قبر منم خو په دا قبر کې نه منم لیکن دا هغه وخت و چې کله دی هغه ترقی نه وکړي په د اخیری وخت کې کلی طور دی نه انکار کو بلکې استهزاء او ټوغي ورپسې کول مخکې د دومره پورې غلو کړي و چې غیر الله تعریف د الله نه سوا د بل چا تعریف چاهي هغه نبی یا ولی الله نه سوا بل چا سره محبت دا بالکل کلی طور جایز نه ردا شرک د چیلنج کوم او ته حدیث ول ماته روایت پرې د قران وې ورته مو قران ایتونه ویلا او کاش به رجوع ونه دغه ذکر درود شریف دعا دین خو کلی طور سره انکار نه بلکې دې بس بیٹوږي کول دا دینی مدارس دا ورته جهالت او د فرقواریت پټکانی خو د ښکارې دي او د بل په مدرسو کې کوم دین ما ته خودل شي او کوم خودل کیږي د قران نه خلاف دین خودل کیږي دغه رنګي د به مون خلکو پر قواریت خطه وبره د به چې څنګه شیعه کافر دي دغه سنیان هم کافر دي سنیانو کې مسلمان هغه ټول کافر مولایان کافران افسران کافران څوک ورته مسلمانان نه ښکاري دغه رنګي اخیره کې د تعلیمات هغه حکم چې يهودو تعلیمات د انجوز والا
یو ملګری کلیپ دی کې برته موږ وغږو موږ سره د ټول سره ریکارډ دی خبره وګدیږي دی وجه موږ دلته نه پېښ کوو عملګری وي په دې روز کې ما ته پوښتنه کوي چې مولوي صاحب د تراویح موږ نه کوو نو سبق کوو ورته ویل چې تراویح پرېږه د په کلی کې ګرځا د دې د پیجونو نه راغلي دغه ویډیو په کلی کې ګرځا چرته کونډي ګوره غریبان ګوره دغه سره مدد کوه او دا دغه يهودو د انجوزو تعلیم نه دی د عمرې او د حج او د قرباني او د زکات دی باره کې دغه ټول تعلیمات هم ده مفتي صاحب ته مې ورځ وی مفتي صاحب تاسو په خپل تراویح کوي او کنه صرف په موږ باندې پرېږدئ هغه ماته په جواب کې وایي چې نور هم په دې معاشره کې ډېر داسې ښه کارونه دي چې په کار ده چې ته د هغې تپوس زمانه وکړې ما ورته داسې به کم یو کار وي چې هغه د تراویح نه هم بهتر وي هغه ماته په جواب کې وایي چې په دې معاشره کې ډېرې کونډې او یتیمانې دي ډېر داسې خلک دي چې هغوی ته زموږ د مدد ضرورت دی په کار ده چې موږ د الله تعالی د مخلوق خدمت وکړو دغه ننګي د مونږ نه دیوی د صلات نه مراد مونږ غستل د مجوسو ترجمه او اخر کې ویل په قران کې ورسره د مونږ ذکر نشته نو حدیث ته منل نو په کوم ذکر راغلی برحال بیا مونږ فتوی را جمع کړی دا هغه فتو په حوالو سره سبازو خلکو غلط بیانی کړی دا اول خو کړه دې فتو حیثیت نه وی په 2004 یا 5 کې چې مفتی منیر شاکر صاحب د پیر سے پرمان سے په خلاف باندې کوم فتوی را جمع کولې داغي حیثیت او بیر دی ولې نشته که هغه وخت کې هغه فتو له حیثیت خو به ور دی حیثیت او خبره چې تمام مکاتب فکر په یوسیس باندې متفق شو غلط نشي کېدای کنه دویم دا فتویم د ذمہ دارو خلکو لري د کلو د مدرسو نه دي زموږ ستاغون ته کې مولایان را پاسېدل فتوی ورکولې د کې د بنوري ټاون مونته کې مدرسې فتوره چې عالم اسلام په چا اعتماد کې عالم اسلام صرف زموږ ملک نه د کې دارالعلوم حقانی مونته کې مدرسې فتوا شته زموږ سره حاصل کړیم دا د کې دارالعلوم سرحد پېښور مونته کې مدرسه شته د کې مفتی مجيب الرحمن صاحب چې د دور عظیم فقيه په پوره دنیا کې دغه فتوره تیمرګری والا موږ سره شته د برکات ملالیه د پنځپیر ثوابي دغه فتوا شته د اهل حدیث شورا فتوا شته د بریلی از د ټولي فتوی مونږ ویل لغه من سره پیسې ختم شو نه شي کو خو قصه نور راوچته شوله ان شاء الله العزيز هغه مونږ چاپ کوو مخې ته راځي په تفصیل سره او دویم نمبر زه هغه خلکو ته چې هغوی وایي یاره دا نه دي پکارول زه دیو ته وایم و یاره دا دومره خبرې نه وي زه دیو ته وایم ستاسو په نسبت د نبي سم ګستاخي معمولي حیثیت لري چې د کوله ستاسو په نسبت په دینی عقاید او احکاماتو په استهزاء د معمولي حیثیت لري ستاسو دین په نسبت باندې په مولا او مدرسو په طالب او مفتی په ټوګي کول د معمولي حیثیت لري ستاسو په نسبت په حدیثو په استهزاء په محدثینو او فقهاو په استهزاء امام بخاری ته منافق ویل محدثینو ته مجوس ول د معمولي حیثیت لري ستاسو په نسبت باندې څومره خلک چې د تایید د وجنه تباکی گمراهی د معمولي حیثیت لري نو دا هغه سيزونه دي چې د خلکو سره جواب نشته او اخیره کې بیا دیو هغه سیزم چاپ کړل چې مفتی صاحب د کتاب برازي الفرقان بین دین الرحمن و بین دین الایران زموږ دین ورته ټول ایرانی ښکاری نوز بالله د مجوس جوړل شوی دین ورته ښکاری نو تاسو ربل څه شي پاتې برحال زره مفتی صاحب زوی ته عبد الله شاکر صاحب اخیره کې یو درخواست کو چې پلار باندې مزر او پس حضرت اهل سنت والجماعت قید نظریات خپل کې دعوت درته در کوم ضرور ولې په تور قسم دې زړه در نه در کوم زموږ روي راځه غلار باندې مذهب کم چې پلار تلو در مسلمانانو د قید او نظریات تر تباہی لارو دویم نمبر زوی ته درخواست کوم چې دغه څومره نشریات د خپلم ختم ک نور خلکو دم درخواست کوي دا ختم ک ستاره پلار د پاره د مزید سزا او د عذاب سبب ګرځي دریم نمبر دلته موږ دا وضاحت ځکه ضروری وګڼو مختصر الفاظو کې چې په بری صغیر کې د انکاری حدیث دا پیدنه په دغه سي انداز کې اوچته شو د سره چې کومه جبه وا د نمخ کې منکرین حدیث سره قلمونه خو جبه ور سره نو دا هغه ته یو نوې روخ ورکړو د انکاری حدیث فتنه ته د دې مقابله په علماء باندې پرز و مداهنت چې الله په دربار کې به جواب دی کیږي موږ جواب ورته ورکو نو بهرحال موږ خپل مسؤلیت ګڼو تاسو مخې تم تاسو خبرې راوستي اخر کې بیا عملګرو تم بازو ملګرو موږ ته کنزل کړي مناظرین ټارګټ کړي نو موږ څه کړي تاسو د دین حفاظت هم کړه محترم تاسو موږ ته کنزل کوئ تاسو موږ ته سم وایي موږ تاسو د دین او د ایمان او د آخرت د پچ کولو په سوچ کې قسم دې کړ دینه خپل بل هیڅ مقصد ان اريد الا الاصلاح ما استطعت ګوري دنیا دوه ورځې ژوند زموږ د پښتنو دغه تباہي شروع د مسلمانانو بل طرف ته زموږ آخرت تر دنیا ورځې دوه ورځې ژوند څوک په ګولۍ مري څوک په بم مري څوک په هسپتال کې مري په بیماری مري په اٹیک مري
مرګ د ټولو یقین دی، د بچ کېدل له چا نشته دی، لیکن د آخرت ژوند چې دا معمولي عقیده دې ګډه وډه شوله که نه د ټول عمر دپاره جهنم ته ځي. موږ ستاسو سره دغه آخرت فکر کوو. که موږ ته بعضې نوجوانان کنځل هم کوي، هر څه کوي، الله تعالی دې ورته معافي وکړي. څوک چې زموږ پښتانه جنګوي د افغاني پاکستاني په نوم باندې په بل نوم الله تعالی دې خلک په مصیبت اخته کړي. زموږ مسلمانان کې دا تفرقې نه چې موږ ټول یو مسلمانان یو، که دا په افغانستان کې دی، که په پاکستان کې دی، که په لندن کې دی، هر ځای کې دی. څوک چې په دې نفرتونو پیدا کوي او مسلمانان جنګوي، الله تعالی دې په بل مصیبت کې اخته کړي چې دغه نفرتونو مسلمانان مزید د هغوی د تباهۍ او د جنګولو د لارې د دې وبند شي. الله رب ذوالجلال دې موږ ټول له هر قسم فتنو محفوظ وساتي. چونکې دلته کلیپ ما انتهایي مختصر وکړو، ټولو ته زما کلیپ پوره واورئ. بیا ما خو ټول هر څه پرېښوده، مختصر یو څو خبرې مې راواغېستلې چې آدم علیه السلام نبوت نه انکار کوي. دغسې ډېرې خبرې چې ما پرېښودلې هغه به انشاءالله ورځ مخکې مونږ کلیپونه شیر کوو. علامه ساجد خان نقشبندي صاحب حفظه الله کلیپونه هم چلیږي، یو یې راغلی، نور به راشي زموږ په مشورې سره. دویم نمبر انشاءالله زموږ دویمه یو سلسله هم شروع کېږي او کتابي شکل کې هم دا تفصیلات راځي د اختر نه بعد. الله رب ذوالجلال دې مونږ ته په صحیح دین باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. الله تعالی دې مزید د دې فتنو نه زموږ حفاظت وکړي. جزاکم الله خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.